درې کمیشن چې جوړو چې د ډیورن لاین دپاره جی دغه باره کې راته لږ ووایي چې دې کمیشنز کې څوک څوک و د دوی ذمهوارۍ څه وې او دوی بیا څه نتیجه راوویسته ما وې دا تفصیل که راسره داسې دی چې که تاسو د ډیورن اګریمنټ 4 آرټیکل وګورئ نو انګریزانو یعنی مارټیمر ډیورن او امیر عبدالرحمن په دغه معاهده کې په آرټیکل 4 کې لیکلي دي چې دا بارډر د افغانستان او د برټش انډیا چې دی د دې لپاره به خاص کمیشنې جوړیږي صحیح او دا بارډر به ډیمارکیټ کیږي د ډیمارکیشن او د ډیلیمیټیشن منځ کې دا میکموهن چې دی دا یو ډیر قابل سړی و د ملکن پولیټیکل ایجنټ پاتې شوی دی د جو پولیټیکل ایجنټ پاتې شوی دی د بلوچستان ہوم سیکرټري پاتې شوی دی د برطانیې سفیر پاتې شوی دی مصر ته او د میډل ایست کې هم ډیر لوی کار کړی شریف حسین اب مکه ایم میکموهن کرسپانډنټ دا په نت باندې اویلیبل دی نو دا یو ډیر قابل سړی و نو د ډیلیمیټیشن او د ډیمارکیشن منځ کې دا فرق د کړی دی دې نه مخکې نه نو دی وایي چې ډیلیمیټیشن مطلب هغه دی چې معاهده په کاغذ ولیکلی شي په کاغذ باندې معلوم کړی شي چې دا به زموږ پولی او کله چې په ګراوند باندې په ځمکه باندې کار کوي تاسو سره پیته دا سرویر دی ټیم دی پوله معلوموي نو دې ته ډیمارکیشن وایي صحیح دی نو د دې بارډر د ډیمارکیشن دپاره په دغه وخت کې 3 کمیشنې جوړې شوې یو کمیشن ته به بلوچ افغان باونډري کمیشن د دغه کمیشن کار داو چې د وزیرستان او د جوب د بلوچستان چې کوم بارډر دی دا به دیزګ نواله تر د ایرانین بارډر پورې اما تاسو وختي وي دومندۍ نواله تر کوه ملکسیا د ایران د پاکستان او د افغانستان بارډر دی دا یو غر دی دې ته کوه ملکسیا وایي یعنی تور غر الانکه دا تور نه دی جی جی خو دغه نوم دی جی جی نو دې پورې به دا بارډر ډیمارکیټ کوي نو دې کمیشن کار کړی دی د ټولو نه زیات تکلیف هم دې ټیم موندلی دی دوی چې کله په بلوچستان کې کوه امران ورته وایي ریژو خواوشا دغلته چې دوی ډیمارکیشن کوي نو ډیره سخته یخني ده او د واورې د لاسه د دې اوخان فریز شو مړ شو د دې اوخان نو دلته دومره یخني ده او چې کله د بلوچستان مخکې چاغي علاقې ته لاړه نو هلته ټمپریچر 52 دی انتهایی شدید ګرمي ده سخته ګرمي ده خو په دې کې دوی کار کوي نو هغه میکموهن په خپل ریپورټ کې لیکي چې یو ورځ زه روان وم نو ما داسې جیکټ اغوستی دی دې طرف انورو نو زما دې جیکټ مور واغېستو خو خپل ملګري راته پریشان اواز وکړو چې جیکټ لرې که نو ما جیکټ ویسو هلته مې گزار کړو دوی ته به اوبه نه میلاوېدې لکه په ډیزرټ کې اوبه چیرته جی جی او دوی به لکه سفر زیات شپې به کوو نو دغه کمیشن ډېره زیاته خواري کړې ده او دغلته به د شګو طوفان راتلو جی جی د دې سترګې به د شګو ډکې شوې د دې خولې به د شګو ډکې شوې غوږونه به ډک شو او دې کې د افغانستان د افغانستان طرفه هم تقریبا 700 کسان د هغوی نه 700 کسان د دې د طرف وو پوره یو ټیم او جی نو دغه کمیشن ډیره غټه خواري کړې ده ډیر زیات تکلیفونه موندلي دي دوی یو دوه کسان ولېږل چې تاسو لاړ شئ که چېرته اوبه پیدا شي صحیح دی نو هغه کسان ته دوی نه ورک شو 2 ورځې ورک وو دوی پسې ګرځېدا اور به بل کو که چېرته زموږ دا ملګري دا اور ویني موږ پسې راشي خو د 2 ورځو نه پس چې دوی ومونده نو په شګو کې بېهوشه پراته وو خو د الله فضل چې امړه نه و نو بیا پې دوی اوبه واچولې خوله کې ول اوبه واچولې نو ژوندي شو بچ پاتې شو نو د دې څه نقصان نه دی شوی دا لومبی کمیشن او دې کمیشن چې دی نو دې پلرې مو لګولې په دې بارډر باندې او دغه پلر دومره مزیدار کار کړی دی چې مثلا د هر پلر له نمبر ورکړی دی چې دا پلر دی نو دا به 6 فوټ نه واله تر 9 فوټه پورې وي مثلا د دې پلر نمبر دی 1 یو نمبر 1 نو دلته به ځمکه وکنستا په ځمکه کې به سکاره واچول سکاره به دې دپاره چې دا ډېره ځمکه توره شي او چې دا پلر به نو دغلته به په یو کاڼي باندې 1 نمبر ولیکلو او په دغه سکرو سره به خښ کړو او بیا په دې د پاسه به پلر ودرو جوړ به کو او په دې پلر به نمبر 1 ولیکو بلوچ افغان باونډري کمیشن BAC به ولیکو 1 که پرس کا دا پلر وګرځيږي یا څوک مات کی نو مونږ به د غزمکه وکنو نو مونږ ته نمبر راوځي نو دغه ټول بارډر باندې دوی ډیمارکیشن وکړو نمبر یې ولګولې خو صرف یو ځای دی په چاغي سره 100 کیلومتر ایریا چې دا هغه مکمل شګه ده نو هلته کې پلر یې نشوی ودرېدی
کپلر ودر نو الته د شګو طوفانونه راځي اوس هم راځي جی جی نن دلته د شګو غری نو سباله اغه ګرځي پکې د بارډر لکه پته نه لګي نو دی دا فیصله وکړه چې دا پلر او هغه پلر دا به د سټریټ لاین به دا به بارډر شي نو هغه وخت کې هم پلر هغه وخت کې نشوي لګي دی او اوس هم نه دی لګي دی دا پاسبل نه ده او کو لګي نو دا به سوال الته پرته یا بالته پرته جی جی نو دا د اولمپیک کمیشن